خو خور که مې په هر څونه مالدار ځای واده ده خو که هغه راله نو هغې له به ښه بده لوپټه اختر شو قدر دا به مونږ کوو، دا به نارینه کوي، دا به رور کوي. هر څومره چې مې د یو سړي سره نه لګي خو چې هغه زما په حجره راغی، زما په دیره راغی، زما غم له راغی، هغه کېناستو نو د هغه دا په خیرالې د هغه دا راتګ دا به زما په سر سترګو قبول او ما ته خپله پښتو خپل غیرت خپله کلی کلویغي دا وایي چې دلته ته دله درناوي هم ورکه دې دلته وقدروه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ مردان اولس، زه یم ستاسو قربه جنید رحمان. دا مهال موجود یم سید قیوم نیک محمد صاحب سره جلاله مدی بابا هی سره موجود یو ډیر ښه شاعر او په څنګ کې را سره ناست ابرار خان ابرار صاحب. که تاسو وګورئ د پښتنې د سیمې زمونږ شاعران ډیر دي، خو چونکې داسې شاعران نو سره مونږ مرکې هم ډېرې کړي دي، خو په چون کې چې ما سره په څنګ کې ناست سید قیوم نیک نام صاحب او په څنګ کې را سره ناست ابرار خان ابرار صاحب، د دې شاعري او د دې چې کومه شاعري ده د پښتو د نوم نو دې سره به خبره اترې کوو چې آیا د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلي دي او شاعري څومره ټایم نه کوي. نو راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیک نام صاحب څنګه حال؟ یو جهان مننه ستاسو د دې راتګ دا چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې د خپل قیمتي وخت نه دا څه حصه را جدا کړو زمونږ د سیمې ته، زمونږ د غریب خانې ته، زمونږ د خاورې ته راغلی سره د دومره مینې سره د دومره روڼ تندي. نو ستاسو د راتګ یو جهان مننه کوو او دلته شکر دی په دې چاپېرچل کې مینوال ملګري لرو، ډېر ښه چمګاون لرو او د ژوند ګاډی لږ ښه روان دی او ډېر ښه ټایم پاس کېږي. مننه. نیک نام صاحب دا ته وایي چې ماشاءالله ستاسو شاعري او ستاسو چې کوم وروسته بیک ګراوند دی مونږ هم وکتو په وجه د دې چې بیا دلته رالو راتګ دپاره مو ټایم وباسو. ستاسو یو جهان مننه چې دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ ته ټایم راکړو. ستاسو کو مونږ نن سبا وګورو نو د هر سړي دومره مصروفیات دي، خو د هغې باوجود هم ستاسو یو جهان مننه کوو چې مونږ له هم ټایم راکړو. نیک نام صاحب دا راته ووایي چې شاعرۍ طرف ته څومره ټایم کېږي چې راغلي؟ یاره کال نه کلونه پکې وشو او دا د الله د طرفې یوه ورکړه ده او د اووه متم د وخت نه د سکول د زمانې نه دغومره وه چې دا قافیه بندي یا دا لفظونه دا به راباندې راورېدل، خو د هغه ټیم هغه ټکي یا هغه کلامونه شعرونه جوړول چې وو نو دومره به وه چې خیال به پوخ نه او هغه به د ځان نه چورلېده یا به د جانان نه چورلېده. اوس دا دومره د قام غمه، د قلم غمه، د چینې غمه، د ګودر غمه، د پټکي، د شملې، د یووالي، د کاروان د را جوړېدو دا بیا وروستو چې کله خیال پخېږي، کله مونږه تنقیدي اجلاسونو پې کېناستو د ځان نم دا سینیر ملګري واورېدل، چېرته مونږه قاضي عبدالعلي مصر افغاني صاحب واورېدو، چېرته هم د صاحب شاه صابر صاحب سره ناستې وشوې، چېرته هم د حاجي عبدالقیوم بیدار صاحب سره وشوې، د حسین احمد صادق صاحب سره وشوې، چېرته د ګل محمد صابر صاحب سره وشوې، چېرته د سید تجمل حسن قایل صاحب سره وشوې. نو د ډېرو ناستو د تنقیدي اجلاسونو راته دا ټکي هم راوبخل، د الفاظو دا جوړښت او دا تراشل پکې هم رالل. نو د وخت سره شاعري پخه خو شوه او خو شروع کړې ډېره مخکې ده، د هغې کلونه وشو. نیک محمد صاحب کو تاسو مونږ نن سبا وګورو د شاعرۍ کې ډېر خلک شاعران شوي دي په وجه د دې چې مطلب یو شعر دوه ولیکي او هغه وایي زه شاعر یم. نو زه هغه ته شاعر نه ویم، شاعر زه هغه کس ته ویم چې د هغه کتابونه لیکلي شوي، د هغه په دې پښتنې معاشره کې یو نوم وي، په دې پښتنې خاورې باندې لیک کړي. نو آیا ستاسو څه میسج دی؟ نه زمونږ خو ستاسو د دې خبرې سره ټوټلی اتفاق دی. هغه وایي چې څه چې ګفتار کې وو نو هغه یې کردار کې نه وو، څه چې ګفتار کې وو نو هغه یې کردار کې نه وو. لالې مې اوس وایي چې حس مې په اختیار کې نه وو. خواري محنت صلاحیت ولا لازم پکار وي، خواري محنت صلاحیت ولا لازم پکار وي. د ژوند خواږه ګورې پراته چاته په لار کې نه وو. خواري محنت صلاحیت ولا لازم پکار وي، د ژوند خواږه ګورې پراته چاته په لار کې نه وو. او د قربانۍ د کیفیت جواب په هغه رنګ وي، د قربانۍ د کیفیت
کیفیت جواب په هغه رنګ وي خلیل ته جوړ ښایسته ګلونه په انګار کې نه وو د قربانۍ د کیفیت جواب په هغه رنګ وي خلیل ته جوړ ښایسته ګلونه په انګار کې نه وو او نارې خدا وي چې زه یم د هر نیک نام ملګری موقع چې راغله نو بیا موږ د څه په شمار کې نه وو عرض مې دا کوو چې د جنید رحمان صاحب عرض مې همدغه کوو چې د جنید رحمان صاحب چې دا کم سوال دی یا کومه خبره ده یا کم سوچ دی نو ټوټلی زموږ ستاسو د خبرې سره اتفاق دی ټول په ټوله دی او هغه دا ده چې الله پاک کامیابی د یو ډېرې سختې د یو ډېرو ستونزو نه وروستو ایښي دي او که په لږ ساعت کې په یو ناجایزه یا په شاټ لاره باندې زه هر څومره د پوړوی په اندرپایا بره په پاټ کې وخېږم نو دقومره زر به زه واپس هم راغورځېږم او داسې په ټوکو کېږي هم نه او دا شعرونه لکه د الله د طرفې ورکړه ده او د الله خزانې دي دا د هغه یو پیرزو ده خو بیا دغه الفاظ که چېرته زه داسې څه ولیکم چې په هغې کې یو فکر یو نوی سوچ داسې وي چې زما د راتلونکي نسل له په کار راځي نو بیا خو به دا ما ژوندی وساتي دا به ما د نن لږ کسان پیژني خو 10 کاله بعد به مې بیا ډېر خلک پیژني خو که چېرته په ووا کې دا د زل په سورې د کلام دی یا راشه تبیو کا مې سترګې راواړه په زړه مې بمباریو کا راشه تبیو کا دا که وختي تورړو شیرونه دي هم خو 3 کاله بعد د دې راتلونکي نسل دا سوچونه به داسې نه دا به په دې نفرت بم دیو کی او هغوی به دا وایي چې ګنې دا خو د ټیم بیخي هغه ضایع شوی دی او دا د چا ذهن تاپیل نه کوي دا به وکږي د دې نه به نفرت وکړي او که چېرته داسې یو شعر چې دې تخبیي کې فضل احمد غر بابا یو شاعر تیر شوی زما ورسره ملاقات نه دی شوی د مشرانو ورسره شوی هغه وایي د دریاب هره چپه وایي چې پاسي د دریاب هره چپه وایي چې پاسي خوځول به دې د لاسو پورې باسي او په تدبیر کې د چت سورې بند نه که نو دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي اوس د دې شعرونو دا کمال دی چې په کلونو پکې تیر شو صدۍ پکې تیرې شوې خو غر بابا خلکو ته یاد دی او دغه د شعرونه یو د یو نه زده کړه بل د بل نه زده کړه نو عرض مې دا و چې یاره په بېخوند د شعرونو دا شهرت چې دی نو دا شهرت نه دی او د دې دا زور لږې ورځې بعد کینی او که چېرته زه دا ویم چې یاره زما سره د خلک مینه وکړي ما دې وقدرئ نو زه به د دې قوم د دې چاپېرچل د دې کلي کلوېغې د دې ولس د دې سپرلی دی خزان دی شباب دی ګلاب دی نو خان دی غریب دی زیړ رنګونه دي کړاغې سترګې دي چاودې پوندې دي نو دې له څه کول غواړي چې دغه دا چې کوم زموږ نه هیر دي یا کوم موږ شاته کړي دي نو په دقې لیکل غواړي او دا سوچ راپارول غواړي چې یاره هم دا کم خلک اوس لکه زما وجره ولې زما نه شړه ده زما شمله ولې زمانه جرګې ولې ختم شوې نو لکه یا د مشرانو هغه عزت یا یووالی یا یو هفته کې به دا مشرانو ته دا کشران را جمع کېدل هغه به ورته د دې قام قبیلې د ننګ ناموس د دې پښتو عین تر دې چې دا پښتو په خپله دومره غني ژبه ده چې ډېر ځله خو داسې وشي چې څوک داسې نه وي چې بې انګریزۍ کار دی وکړه یا بې اردو کار دی وکړه یا بې هندکو کار دی وکړه هلکه دا کار خو دی وکړه خو بې سیندی دی وکړه داسې نه وی د پښتنو یو روایات دي زه به غریب یم بیخي به غریب یم د ټاټکي مزدوري به کومه خو خور که مې په هر څونه مالدار ځای واده ده خو که هغه راله نو هغې له به ښه بده لوپټه اختر شو قدر دا به مونږ کوو دا به نارینه کوي دا به رور کوي هر څومره چې مې د یو سړي سره نه لګي خو چې هغه زما په حجره راغی زما په دیره راغی زما غم له راغی هغه کېناستو نو د هغه دا په خیرالې د هغه دا راتګ دا به زما په سر سترګو قبول وي او ما ته خپله پښتو خپل غیرت خپله کلی کلویغي دا وي چې دلته ته دله درناوي هم ورکه دې دلته وقدروه د دغه نسوار څه په کار دي څه نیمګړتیا یې ده دا وله هم وکړه او نو دا د دې پښتنو کې یا په دې چاپېرچل کې تړلي لفظونه دي او تړلي روایات دي دا د دې سره نو دا به په سر ته رسو نو علي ما نه غوښتنې کوي نو دا په خپله دا دغه را روان دي اوس که چېرته زما لیکه په دې کې داسې یو نوی سوچ دی او د راتلونکي نسل ته د خپلو ورېرونو ته پکې یو پیغام دی نو زما د شاعري د کار ده خو که پیغام پکې څه نشته او راشه بمباري وکړه او تباهي وکړه تباهي که زما په ناپوهتیا کومه شوې ده دا ما چې کوم یو بل لال کړی دی ما خپل سکولونه وران کړي ما خپل پولونه وران کړي دا په ناپوهتیا چې مې کړي زه په هغې خفه یم دا مې ولې کړي او زه ورته وایم چې راشه دغه وکړه